درې ټیمان دی او په هغې کې به یو ټیم چې دی هغه به سیمي فاینل ته خیږي ځکه په څلورم نمبر چې کم نیوزیلینډ دی نو هغه به بیا ښکته راشي او کم ټیم چې میچ وګټلو نو هغه به سیمي فاینل ته چې دی هغه به ورخیږي په هغې کې افغانستان دی پاکستان دی او نیوزیلینډ دی خو د پاکستان دپاره چې دی افغانستان نیوزیلینډ له بیلل چې دي پکار دي که هغه وبیلل نو پاکستان به خیږي دغه شانتې که افغانستان سیمي فاینل ته خیږي نو د هغې دپاره نیوزیلینډ او پاکستان له بیلل پکار دي چې دې دواړو وبیللو نو ډایرکټ چې دی افغانستان به سیمي فاینل ته خیږي خو که دا میچونه دی درو ون وګټل نو بدی کې به څوک سیمي فاینل ته خیږي بل لا که تاسو پرونی میچ کتلی د افغانستان او د استرالیا د افغانستان او استرالیا چې کوم میچ وشو نو په هغې کې افغانستان ته ډېر غټ چانس و که په اوله کې تاسو کتلی د افغانستان کم میچ و نو په اوله کې هغو ډېره ښکلې لبه کړې وه افغانستان والا چې ډېره ښکلې لبه کړې وه وویرکټې چې د هغه ډېر په منډه باندې اخیستې هغوی څه ورځ ته هم نه پرېښودي چې وویرکټې واغستې خو کله چې اتم نمبر کس راغی میکسویل نو هغه ته په یوازې تن باندې چې دی 201 رنز وکړل چې د هغې سره هغه ورلډ ریکارډ جوړ کړو ورلډ ریکارډ یې دا جوړ کړو چې په ورلډ کپ کې تر اوسه پورې 201 رنز چې دي دا یو کلاړي هم نه دي کړي د دې نه سیوا رنز شوي دي خو په ورلډ کپ کې چې دی تر اوسه پورې یو کلاړي هم 201 رنز چې دي دا نه دي کړي نو دی په ورلډ ریکارډ چې دی په افغانستان باندې کېښودو چې میکسویل ورته په یوازې تن باندې چې دی 201 رنز وکړو نو څنګه هغه 201 رنز وکړل نو دغه شان دی د افغانستان د لاسه هغه میچ چې دی هغه لاړو او استرالیا چې دی هغه میچ وګټلو دغه شانتې د استرالیا په میچ کې چې دی غټ لاس چې دی د هغو کپتان ورکړی ځکه چې هغه خپله ویرکټه چې ده دا راټینګه کړې وه ویرکټه راټینګېدل چې دي دا د ټول نه غټه خبره ده هغه رنزونه کم کړو خو ویرکټه چې ده دا یې راټینګه کړې وه د هغې په تور باندې میکسویل چې دی هغه زیات سکور وکړو دغه شانتې اوس افغانستان چې دی هغه ته اوس هم چانس دی چې هغه سیمي فاینل ته ورخیږي زیاتکر کسان به د دغه میچ سره چې دی افغانستان ته چانس نشته نو هغه ته اوس هم چانس دی چې پاکستان او نیوزیلینډ وبیلي نو افغانستان چې دی دا به ډایرکټ سیمي فاینل ته چې دی ورخیږي دغه شانتې که پاکستان ورخیږي نو د هغې دپاره افغانستان او نیوزیلینډ نه چې دی دې ته بیلات پکار دي خو که دا درې واړه وګټي نو په اخره کې چې دی هغه به نیوزیلینډ ورخیږي ځکه چې هغه په څلورم نمبر باندې اوس هم پروت دی او هغه په څلورم نمبر باندې چې دی پاتې به شي دغه شانتې که دې درو واړه وبیللو نو بیا به هم نیوزیلینډ چې دی هغه په څلورم نمبر دی نو هغه به سیمي فاینل چې دی هغه به لوبوي او دا باقي ټیمان چې دي دا به کور ته راځي نو اوس چې د پاکستان او د انګلینډ کم میچ دی هغه هغو له ګټل پکار دي دغه شان د سریلنکا د نیوزیلینډ چې کم میچ دی نیوزیلینډ له بیلل پکار دي نو هلو به پاکستان چې دی دا به سیمي فاینل ته خیږي افغانستان که وګټي او که وبیلي خو پاکستان ته پکې بیا دا هم چانس دی چې هغه ډایرکټ په سیمي فاینل ته خیږي ځکه د هغه پوینټونه نمبر چې دي هغه لږې سیوا دي په دې باندې